قرباني دوران کې دې خبرو ډیر خیال ساتي. زموږ د بعضې کسان بیا چغې وایي د قرباني دوران کې کله چې مری پرې کوي که نه دغه دوران کې بیا چغې وایي. د ټولو نه مخکې څه دی چاړه بیخي تېره کوه چاړه چې ښه مضبوطه چاړه تېروي. دویم پسې څه یو څاروی د بل څاروي مخې ته به نه حلالې. ښه د اسلام څه دي احکامات دي صحیح ده. درېیمه خبره څه ده جناب چې کله دا چاړه راکاږي که نه چاړه راکاږي دا په هغه کس باندې راکاږي چې لږ مضبوط ښه. بعضې کسان د مشرانو په لاس باندې راکاږي مشران چې کمزوري ګوره یو ځوان دی ورسره لاس باندې چاړه رانیسي داسې چاړه دی چلی او مشر د بلاس کې دغه هم صحیح ده خو بهتره څه ده چې کوم مضبوط کسي که نه چې هغه په ځان پوهېږي او تاسې تا مری کټ کړي. نو زموږ ډېر کسان داسې چې باباګان له چاړه ورکړي او هغه بیا راکاږي یا نابلده کس له چاړه ورکړي او هغه راکاږي نو پوره ټایم واړئ. نو کم سے کم چې په سکندونو کې د هغې مرۍ څه ده د هغې څاروي چې دا تاسو کټ کړي صحیح ده. او درېیمه خبره څه ده چې کله چاړه راکاږئ چاړه که نه نو بسم الله الله اکبر یا والله اکبر بسم الله والله اکبر دا بس چې راکاږئ که نه دا ورسره وایئ صحیح ده. نو مهرباني وکئ چاړه ورسره مضبوطه ساتي. او ډېر ملګري داسې چې چاړه یې کمزوري او یا په کمزوري کس باندې وضیحه کوي نو ډېر ټایم پې والي. او بله خبره څه ده چې کله د څاروي نه روح نه ووتی که نه مکمل ساتي نه د سرمن مه وباسئ. ډېر ملګري داسې چې بس جناب روح پکې او سرمن ته بیا وباسو نو هغه بیا الله ته موي سړی خوږم کې او دا ظلم دی ظلم ښه. خپې در هغې وخته پورې مه کولاوخئ تر څو پورې چې د سا نه ووتي دا بهترینه خبره ده.